د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل ورورولۍ حق چې دی هغه پوره کو. په افغانستان کې چې کومه زلزله راغلې تاسو ته پته چې په هغې کې غونډ کلي چې دي دا وران شوي دي او ډېر زیات کسان چې دي هغه پکې شهیدان شوي هم دي او دغه شانتې زخمیان پکې هم شوي دي. نو د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغو د خپل ورورولۍ حق چې دی په دې ځای کې پوره کو. علي امین ګنډاپور چې دی یو بیان هم جاري کړی دی او په اسمبلی کې چې دی د هغو لپاره قرارداد چې دی هم منظور شوی دی. د هغو لپاره چې دی په اسمبلی کې دوام شوي ده. د خیبر پښتونخوا کې چې کوم په سیلاب کې متاثر دي هغو ټولو دپاره چې دی دوام شوي ده او دا قرارداد اوس د هغو لپاره منظور کړی دی. دا یې منظور کړی دی چې کم کسان هلته کې زخمیان دي. تاسو ته پته چې په افغانستان کې څوک ډېر بیمار نو هلته کې چې علاج نه کېږي نو هغه پاکستان ته چې دی دلته کې راوړي. نو اوس په دې کې چې دی ډېر زیات کسان چې دی زخمیان شوي دي. نو ځینې داسې زخمیان دي چې د هغو علاج چې دی هلته نه کېږي، په افغانستان کې د هغو علاج نه کېږي نو هغه به راوړي پاکستان ته. دغه کسان چې دی هغه پاکستان ته راوړي او پاکستان کې چې دی ویزه به یې د دې لپاره کوله چې کوم به یې راوړل. نو اوس هغه وایي چې موږ د ویزې دغه چې دی د دغې زخمیانو دپاره ختم کړی دی او دوی به ډایرکټ چې دی پاکستان ته به راځي. نو دا چې دی دا خو ما یو ارټیکل کتلی د هغو له طرفه چې دی د وزیر اعلی له طرفه چې ما کوم بیان اورېدلی دی نو هغه دا خبره کړې ده هغه چې موږ دوايانې او نور سامانونه چې دي هغه افغانستان ته لیږلي د مدد دپاره. نو د ګاونډي حق چې دی هغه هم دغه جوړېږي چې د خپل ګاونډي چې دی په کار راشي. بل لا چې هغه زموږ د کلمې رونه هم دي، لکه موږ به یوازې پښتانه نه یادو، د کلمې رونه یې هم دي او بیا یو د ژبې رونه چې دي دا هم کېږي. نو په موږ باندې دغه حق کېږي. نو د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغو د خپلې ورورولۍ حق چې دی دا پوره کړو. نو تاسو هم دا ویډیو چې دا مخکې شیر کېده پکار دي ځکه ځینې کسان چې دي هغه نفرت خورئ. د انډیا ټرکونه یې راغستي دي، وایي د هغه امداد چې دی هغه راورسېدو او پلانی چې دی دا راورسېدو. په دومره لږ ټایم کې چې دی د انډیا ټرکونه چې دي هغه نشي رارسېدلی، خو بیا هم هغه نفرت خورئ او پاکستان چې دی هغه بدنامئ. نو دا د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی د خپل طرفه دغه اعلان کړی دی دا ویډیو راولی چې ټولو افغانیانو ته چې دی دا ورورسي.